لازم به پکې پیسل او دا تاسو دا روټین خرابوئ چې په دې شمالي اشنغر کې په ثابت تحصیلي تنګي کې دلته هر څه باندې قبضه مافیا ده، که هغه په جرګو په لیول والي، که هغه د سیاسي لیول والي. خپله دا اراده ده انشاءالله دغه ځای کې ما څه 3 کناله ځای دی او دا مې اراده ده د ټول خاندان زموږ د طرفه دغې کې به زه سکول او کالج جوړوم، یتیم او غریب به پکې پرې انشاءالله. خو مخکې م هغه سره اختیارات نه وو، اوس به ورسره کومې نه اختیارات راشي، هغه هر وخت بې اختیاره دی. زموږ د ټیمي اهلکار اوس هم په پردو حجرو کې جاروګانې وي، په پردو حجرو کې کارونه کوي، ټوله سرکاري مشینري لګې ده، ټول وسایل ورسره لګې دي، ایم پی ای مینې ورله لګې دی. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو، ایلب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. تاسو ته دې پته وي چې په تحصیل تنګي کې یو وارې بیا ټینشن به ورته ووایو، ځکه چې به یو کس ته د خلکو اختیار ورکړو، هغه لږ لالچ وکړي چې لږ به پکې بره لاړ شم، نو هغه دغه سیټ یې پرېښود او هلته کې دغه سیټ نه ولاړو. بهرحال بلدیاتي انتخابات دي، د تحصیل ناظم څوکۍ ده. د تحصیل ناظم څوکۍ ده ډېره مهمه ده د علاقې دپاره، د سیاسي پارټو دپاره. دې وخت کې زه د عوامي نیشنل پارټۍ یو سرګرم دیرینه کارکن پرمان علي سره موجود یم چې د دوی عام لیډي د دې نه مخکې په جنرال الیکشن کې د دوی د خاندان نه چې کوم دی نو ګل باچا د صوبایي اسمبلی نه برخه اخیستې وه، کاپي ووټ یې واخیستو، خو غلطي کوم ځای کې وشوله یا دوکه کوم ځای کې وشوله، غټ او وړو کې کنفیوژن دی. موږ خو په دې نه پوهېږو چې دا غټ خو وړو کې تعلیم کمی دی، دلته کې زموږ د سکولونو خال به تاسو وینئ، کالجونو خال به تاسو وینئ، داخلې موږ ته نه میلاویږي. د دغې په وجه باندې د دوی زیاتره ووټ چې قومي سټې کس ناست و هلته 8,000 ووټ ځي، او چې کوم صوبایي سټ و نو هغې ته چې کوم دی نو 5,000 ځي. نو دغه ځای کې لږ هغه دغه راغی، نو لکه دلته کې د عوامي نیشنل پارټۍ خپل هم ډېر کافي ووټ دی، ورسره چې کوم دی د دې خاندان هم دی. زه نن څنګه راغلم ګرانو کتونکو، تاسو وایئ چې ایلب خان شیرپوسټ څنګه دلته کې موجود دی. د دوی مشر حاجي غلام محمد یو ډېر تکړه مشر. زه چې به چېرته دې جلسه کې ما په دې لارو باندې په سیکل باندې اخبار خرڅ کړی دی، په دې پولو پټو کې ګرځېدلی، نو هغه مشر سلام محمد صاحب کو داسې جلسې جلوسونه اسفندیار خان دلته کمپین کړو یا داسې نور. نو زه چې به چېرته ولیدم نو زما به ډېر خیال ساتو، تر دې پورې چې په تنګي کې راته وي دفتر راکړه. نو په هغه تناظر کې دې ډېرې ته مجبوره شوم چې رالم او دې سره خبرې وکړم. ګرانو کتونکو، دلته کې مقابله چې کومه ده، زما چې کوم خپله تجزیه ده، څوک سره اتفاق کوي نه کوي، خو دلته کې چونکې دلته د قومي وطن پارټۍ کور دی، نو د قومي وطن پارټۍ دلته کې خپل ښه پوره مضبوط پوزیشن دی. ورسره دلته کې بیا پی ټي آی چې خبر راشي نو دلته کې ایم این ای، ایم پی ای او سرکاري ټوله مشینري، نو هلته کې بیا هغه ډېر مضبوط دی. دلته کې ګل باچا چې کله راغی نو دلته کې عوامي نیشنل پارټي د ژوندی کړه. د دې نه مخکې په عوامي نیشنل پارټۍ دلته قبضه مافیا قابض وه، هغې خو خپل مراغات او مفادات اخیستي دي، خو پارټۍ یې څه نه دي کړي، تنظیمونه یې فعال نه دي ساتلي، غم خادي یې هغه شانتې نه ده کړې. دا صرف دغه جنرال الیکشن کې چې کوم دی نو د یو کوشش وکړو دې خاندان، او نن چې کوم دی نو د هغې په نتیجه کې ورته ایمل ولي خان د تحصیل سیټ خو هم ورکړه، چونکې الیکشن هم د غریب سړي کار نه دی. دلته کې داسې مې چې په ټیک ټاکو باندې زموږ د قام خو یو عجیبه ذهن دا دی، خو نن پرمان علي چې ووخه نو بس خلک وایي چې او پرمان علي دی، موږ خو هغې پسې ځو، دې پسې نه ځو چې پرمان علي کې خوبۍ څه دي، جرګې مرکې خدمات د علاقې دپاره څه کوي. نو خبرې ډېرې کېدی شي، هغه زما خپلې خبرې دي، خو بیا بیا به راځو، بیا بیا به خبرې کوو. په دې یوه مرکه کې زموږ د پرمان علي خبرې نه ختمېږي. پرمان علي ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو، چونکې کمپین روژه کې روان دی او روژه پکې راغله که نه، نو روژه کې انتخابات اراده دې څنګه وشوله چې انتخابات کومه؟ ایلب خان بھائی ستاسو د راتلو ډېره مننه چې په دې روژه کې زموږ ځای ته تشریف راوړو، موږ له وخت راکړو. ستاسو یو جهان مننه، خوشحاله شئ. دا اراده خو زموږ د دې د وجې را پیدا شوله چې په دې شمالي اشنغر کې په ثابت تحصیلي تنګي کې دلته هر څه باندې قبضه مافیا ده، که هغه په جرګو په لیول والي، که هغه د سیاسي لیول والي، هغه داسې یو څو خاندانونه دي چې هغه بل غریب سړی یا عام کس، زما غونته کې کس یا ستا غونته کې کس مخې ته نه پرېږدي چې دا راوړاندې شي او د قام خدمت وکړي. چې لکه دا تاسو څه کوئ، داسې پرې جرګې څوک چاله نه کوي، لازم به پکې پیسل او دا تاسو دا روټین خرابوئ. ما ورته دا جواب ورکړی چې زه د هغه الله د رضا دپاره کوم،
په دې بارګین کې به ما 2.5 جرګې کړي دي کې د کونډو جرګې شته دی دې کې د میراث جرګې شته دی دې کې د خانانو جرګې شته دی یوازې زما نه د پلار د وخت مې راواله د حاجي صاحب د وخت راواله 1 روپۍ دی سړی ثبوت کړي چې د فرمان یا د ګل باچا جي یا د فرمان خاندان موږ نه 1 روپۍ رشوت اخیستی یا پیس اخیستی فی سبیل الله هم کړي د الله د رضا دپاره هم کړي د هغې نه پس تاسو وایي چې الیکشن کې یعنې خدماتو کې ښودل جري تاسو برخه نه اخیسته نو دلته کې عوامي نیشنل پارټۍ هسې مضبوط بل کینډیډیټ هم مخې ته زموږ عوامي نیشنل پارټي الحمدلله ښه مضبوط ورکر لري دلته ښه تنظیم لري خو د بده مرغه د 100 کالو نه دا داسې ډیمیج کې را روانه وه او پوره چا داسې توجه نه ورکوله نو موږ دا اراده وکړله چې تر کومې به په پردو خلکو پسې منډې وخو تر څو به بل پسې لاسونه پړقو راپابسو د دې خپل قام او د دې خپل ولس خدمت به وکړو زموږ نه په دې غریب ولس او په دې غمخوار ولس بل غمخوار څوک نشته دی موږ ته چې څومره پته لګي د دې غریب ولس په رب یقین وکړو که دا بل سړي ته لګي زه په خپله یو مزدورکاره سړی یم زه د یو مزدور سړي زوی یم زه د دې شمالي اشنغر د تحصیلي تنګي د خاورې بچی یم ما مزدورۍ کړي دي ما خوارۍ کړي دي ما ته هر قسمه پته ده د هر غریب د هر ولس زه داسې ما ته ښکاري لکه ما ته چې په خپل کور کې یو مسلې د ثابت تحصیلي تنګي ټولې مسلې ما ته داسې مخ په وړاندې دي لکه د خپل کور د تعلیم باره کې دلته چې کوم دی ډېرې کمۍ دي تعلیم د جینکو دلته چې جینکۍ لسم پاس کي نو زموږ په ثابت علاقه کې بیا کالج نشته دی څوک شیرپاو ته ځي څوک تنګي ته ځي په شمالي اشنغر کې د جینکو کالج نشته دی سرکاري او نه داسې پرایویټ داسې ښه اداره شته دی چې هغه د هغوی سره ښه کاپریشن وکړي هیلپ ورسره وکړي زما په خپله دا اراده ده انشاءالله دغه ځای کې ما سره 3 کناله ځای دی او دا مې اراده ده د ټول خاندان زموږ د طرفه دغې کې به زه سکول او کالج جوړوم یتیم او غریب به پکې پرې انشاءالله خپل هم تعلیم کړی او جی ګرانو کتونکو دا کومه خبره چې وکړه موږ خو چونکې د شیرپو اوسېدونکي د دې دادو کلي زموږ خویندې چې کومې دي دا شیرپو سکول ته راځي دغه شانتې دا دغه هم راځي دا 3 کناله ځای تر اوسه ولې دا سوچ نه راته دا ډېره مهمه خبره د علاقې دپاره نو دا پیدا ته ګوته کول چې کوم دي د دا هم ترسره کول چې د علاقې ته یو دا پیدا میلو شي پرمانلي یو پارټي وي که نه څنګه چې وي لکه عوامي نیشنل پارټي یو ډېر لوی ګوند دی دغه د ایمل ولي خان چې کله والده وفات شوې وه نو تا به وکتل او دنیا وکتل چې د پاکستان د وزیر اعظم نواله د آرمي چیف د پیغام نواله تر د افغانستان او د انډیا نه چې کوم دی نو تعزیتونه له خلکه رالل یو سړی د آزاد نه ودرېږي نو یو آزاد چې کوم دی لکه خپل کینډیډیټ پسې هغې پسې چې کوم دی نو پشتیم پکار ده نو په دې لحاظ سره به تاسو عوامو ته څه وایئ چې د عوامي نیشنل پارټۍ وجود یا زور یا حکومت کې نه وي نو څه کار کولی شي علب خان بھائی الحمدلله موږ سره ښه تنظیم دی پر یونین کونسل کې موږ سره صدر سیکرټري دی او ټول را سره ښه په رابطه کې دي د عوامي نیشنل پارټۍ خو به هر حال داسې یو خبره ده چې زمونږ کم تنظیمونه دي هغه فعال دي الحمدلله او موږ سره ښه په مرسته کې دي خو به هر حال دا یو خبره درته کومه د دې ستاسو د دې کیمرې په وساطت چې دا غریب عوام چې کم دی عام خلک چې دي کم ووټر چې دي دا دې په موږ اعتماد وکړي انشاءالله راتلونکي د میر الیکشن چې کم دی او دا کم وخت پاتې دی دا خلک دا وایي چې موږ سره فنډ نه موږ سره اختیارات نه نو دا څنګه د دوی سره اختیارات نه یا فنډ نه زموږ د تحصیل کمیټي چې کومه ده دا مالداره کمیټي ده دا غټې غټې اډې لري دا غټ غټ کمیټۍ لري دلته د هغې ښه پوره فنډ راځي او د هغې چې کوم استعمال دی هغه په غلطه توګه کیږي زموږ د ټیمي اهلکار اوس هم په پردو حجرو کې جاروګانې وي په پردو حجرو کې کارونه کوي نو دا به الله موږ ته دا موقع راکړله انشاءالله نو دې قام ته به هم ښیو دې ولس ته به هم ښیو که ما سره یو ټیمي او اهلکار په حجره کې چا اسیم سیکو نو زه به د دې قام عذر هم کوم او جرمانه به م ادا کوم علب خان بھائی تا چې دا کم سوال وکړو چې ستاسو پارټي چې کم ده زموږ پارټي الحمدلله فعاله پارټي ده او د خلکو ومنله بله ورځ زموږ د مشر مور بیبي وفات شوې وه زه په خپله جنازې لتلی وم تر اوسه پورې د پاکستان چې کم غټ غټ سیاستدانان دي هغه را روان دي فاتح خیله او دواله را روان دي زموږ الحمدلله ایمل ولي خان سینیټر شو انشاءالله دا دې څوک نه وایي چې عوامي نیشنل پارټي په حکومت کې ده او که نه ده خلکو ته به موږ دا ښیو انشاءالله او دا به ورته په ګوته کوو او د عوامي نیشنل پارټۍ خدمات دا د چا نه پټ نه دي او نه د چا نه پناه دي موږ به انشاءالله هغه څه کوو په دې تحصیلي تنګي کې او هغه منصوبې به کامیابوو انشاءالله چې دا قام به ورته
ګوته په خوله ان شاء الله. دلته کې چې کوم تا د کاندیډیټ ولاړ دی نو یو حکومتي کاندیډیټ دی، آیا څه ګیله ترې لري، څه اعتراض ترې لري د هغه کمپاین به والي سره څه وایي؟ او جی بالکل ته لرم. د خالد خان د دې قوم نماینده دی، د قوم په اعتماد کړی دی، خو نه داسې نه ده په کار چې هغه د خپل کاندیډیټ سره ګرځي او د هغه له د کمپین کوي. بېګا ماله د شیرپاو مخې له د هغوی ټوله قافله راغله او د هغه سره ټوله سرکاري مشینري لګې ده، ټول وسایل ورسره لګې دي، ایم پی ای مینې وله لګې دی، کمپین وله کوي. نو دا نه ده په کار، دا یو جمهوري نظام دی، یو جمهوري ملک دی. هر کاندیډیټ به ځان له خپله منډه وایي، خو د ایم پی ای او مینې له دا نه دي په کار چې د هغه سره کمپین وکړي، د هغه سره مرسته وکړي، د هغه سره وګرځي. دا یعنې تاسو وایئ چې دې وخت کې سرکاري مینې ایم پی ای د هغه سره لګیا دي؟ او بالکل ورسره لګیا دی. او دا الیکشن کمیشن ته موږ په ګوته کوو چې دا خلک دې مني کړي او دا کار غیر جمهوري دی او غیر قانوني دی. دا داسې نه ده په کار. دې بلې فیصلې ته څنګه ګورې چې شمالي اشنغر یو ډېر دې پېرې په ماضي کې یو ډېره عجیبه فیصله وکړه چې په یا سالار چې کوم دی نو تحصیل ناظم راغی، آیا د هغه ناست دی تاسو په کوم نظر ګورئ؟ خو نن هغه ناست وي یا په دغه ځای وي، دا دونه خرچي اخراجات یا دا به کېده؟ علب خان به ډېر ښه سوال دی وکړو، مننه. دا چې نوی ناست نو نن به دا خلک نه وی ولاړ او نه به په دې روژه په خولې دا خلک دومره په عذابېدلې. دا خو ده ویل دې کې څه نشته دی او په دې وجه کېناستو لکه د ځان سوچ کو، د قام سوچ ورسره نه و مخکې تو، او د ځان سوچ ورسره و، د قام سوچ ورسره نه و. په حالان کې د قام سوچ ورسره وی نو نن به دا ستونزه او دا مشکلات دا به نه راتللې. موږ په دې باندې ډېر خفه یو چې همدا ناظم دی وی به، خو چې هغه حالان کې ریزین ورکړو د هغې د پاس هم نن ودرېږي نو دې کې خو څه نه و، ته ولې ودرېږي؟ یعنې تاسو دا ګڼئ چې د سره د قام غم نو د ځان؟ نه بالکل ورسره د قام غم نشته دی، د سره د ځان غم دی. نه قام په اعتماد کې اخیستی دی، دله خو صرف شمالي اشنغر نه دی ورکړی، ده به ثابت تحصیلي تنګی راټول کړی وی. پر یونین کونسل کې بیا د دې نه مخکې خلکو سره مشوره کړې وی چې اعلان کې زه کینم یا نه کینم. نو دې قام چې څه مشوره ورکړې وی هغه بیا کړی، ده په خپل سره څه کړي دي او د هغې نتیجه ده نن چې دا د بیا الیکشن دی، قام یې بیا په ټینشن کې واچو نو یو پوره ټینشن یې جوړ. ما سوال دا و چې یاره ته فرق څه محسوسوې؟ خو تا ته موقع میلاو شوه یا هغه ته موقع میلاو شوه؟ هغه خو تېر دغه کې وي چې یاره ما موږ سره وسایل نو دا دغه خبرو ته ته ټیک وایې چې دوه نیم کاله تېر شو، اوس راتلونکي بیا ودرېږي نو راتلونکي وسایل سره وړي. خو تا ته موقع میلاو شوه ته به وسایل وروړلی شي، ته به د پارټۍ نه سره په ذریعه باندې څه وکړي تنګي ده؟ زمونږ ته که موقع میلاو شوه انشاءالله نو زمونږ سره ښه تنظیم دی، زمونږ پارټي ښه فعاله ده. ما تا ته مخکې مو ویللي چې موږ سره به ایمل ولي خان هم لاس کوي انشاءالله، موږ له به فنډ هم راوړي. په وپاخ کې د هغه خاص رسوخ دی او د هغه خو مخکې هم هغه سره اختیارات نه و، نو اوس به ورسره د کومې نه اختیارات راشي، هغه هر وخت بې اختیاره دی او موږ سره به انشاءالله اختیار هم وي. که اختیار نه نو موږ سره پارټي ده، موږ سره ورکر دی، موږ به په خپله جیبه انشاءالله هغه څه کوو په دې تحصیل کې، په ټول تحصیل کې. دا باندې چې دا شمالي اشنغر دی او دا بازۍ دي او دا هریچند دی او دا ډکې دی او دا میرآباد دی، په ټول تحصیل کې به موږ د غریب ولس د غمخوار ولس غمخوار انشاءالله. تاسو شیرپو نیوز ګوري که نه؟ شیرپو نیوز نه چې کوم دی نو تاسو دې وخت کې دغه میزاډیر دغه علاقه ګوري، خو چونکې شمالي اشنغر کې د مزدور کسانو د دا سیاست دی، نو دغه مزدورانو کسانانو ته څه وایي چې دې تاسو سره ملګرتیا وکړي؟ دلته کې خو په دغې باندې سیاست روان وایي د مزدور کسان هغه جنګ هغه شانتي وشو. علب خان به د مزدور کسان خبره شوله نو مزدور کسان زه په خپله مزدور یم، د دې خاورې بچی یم، د بل ځای نه خو نه یم راغلی. او دا مزدوران ما تا ولید راځي، د جمعې مونځ مونږ وکړو، زمونږ حجره ډکه وه، همدا مزدور طبقه راځي، خیرات زکات هم ورکوو خپل، نه په کیمره راولو نه په چا احسان کوو. او د دې غریب ولس نه زه دا تمه لرم چې دا خپل لوټ په دوکو شوکو او په ټیک ټاکو او په دې شیانو چاله مه ورکوئ چې ټیک ټاک درته جوړ کړي چې دا چل به کوم او هغه چل کوم. عملي کار وکئ، عملي کس له وټ ورکئ چې ستاسو حق راوړي، ستاسو حق درکړي او ستاسو په حق کې ستاسو خبره اوچته کړي. خو دلته دا خبره زه تاسو ته کوم چې دلته کې کومه د مزدور کسان دغه سیاست دی، نو دلته کې داسې خانان دي چې غوره بې کفنه ښخ شو، دا خانانو سره هغه وسایل نشته دي، نو آیا د دې کې ته څه کردار نشي ادا کولی؟ علب خان بی زه چې کوم خانان پیژنم د تنګي، نو زما په تنګي کې ډېره ناسته ده، زما هلته خپل روزګار دی،
بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې درته تېره کړله چې 2 کاله مخکې ماته یو لیک ویللي زموږ ملګری دی ویل موږ په تنګي کې څه د غم ښادۍ وینا کوله ویل یو کور ته م غږ وکړو چې یو نارینه پلانکي حجرې ته راشئ ویل دغه کوره غږ راللې چې موږ که نارینه کم دي ویل ما وکته نو په هغې د خان نوم ویل ما چې دا خو د خان کور دی نو سوال اوږدېږي خو ویل هغې کې ټولې زنانه وي او کونډې وي او ویل ټول 2 مرلې کور او د هغوی ځمکې دلته کسانانو قبضه کړي دي نو زه دا نه ویم چې کسان ظلم کوي دا هغه ظلم خلاف یم چې خان ظلم کوي دا هغه ظلم خلاف یم په تنګي کې داسې خانان شته دی چې په یو عام مزدور به داسې روجمات یې نه کوي چې څنګه د تنګي خانان کوي نن سبا هغه وخت نه دی د تنګي خانانو سره که ظلم کیږي یا د هر خان سره ظلم کیږي نو د هغې موږ خلافي که د کیسان سره ظلم کیږي د هغه ظلم خلافي موږ به د کیسان او د خان په منځ کې روغه راولو د خپل تعاون به ورسره کوو د خپله جیبه به پکې خرچه کوو جرګه به پکې کوو مرکه به پکې کوو انشاءالله دا هم د دې قام سره واده ده د دې ولس سره هم واده ده موږ له خانان هم راځي زموږ د خانانو سره ښه تعلق دی د کسانانو سره هم ښه تعلق دی د مزدورانو سره هم ښه تعلق دی الحمدلله زموږ ټولو نه دا امید دی چې په موږ به دا پېره اعتماد کوي انشاءالله ریسپانس څه دی لکه تاسو خو ډېرې لږې ورځو شو الیکشن شو که نه د صوبایي اسمبلۍ تاسو یو الیکشن وکړو یو تجربې نه تېر شوې دغه شته دی نو د خلکو ولې هغه ټایم کې هوا داسې بدله وه یا راتلونکي څه ګوره چې خلکو بیا شانته هوا ده یا که نه دلته کې د خلکو توجه شته نو علب خان به یو کار داسې وشو چې زموږ خو د بده مرغه یو اتحاد وشو د قومي وطن پارټۍ سره د غټ سیټو په هغې کې زموږ وړوکې ووټ هم ډېر ضایع شو لاړلې په غټو په وړو کې دلته تعلیم ډېر کم دی نو خلک په هغې کمفیوز شولو بس هغه زموږ ووټ په غټ ووټ کې لاړلې بله دا خبره ده چې قوم په موږ اعتماد کړی دی خو دا داسې یو هوا وه چې هغې ټول خیبر پښتونخوا د منځه یوړله ټول قوم پرست یې د منځه یوړه نو یوازې موږ سره دا نه دي شوي صحیح پرمانلي یو سړی الیکشن ته لګا ډېره غټه فیصله کوي که نه نو ذهن کې خو څه وي که نه چې یاره زه به دا کوم زه به دا کوم یا چېرته د مسلو نه هم خبر یو که نه چې تنګي تحصیل کې څه مسلې شته د پسیخت کې په پاکو سکول اوبو کې یا په تعلیم چې څنګه تاسو د دې ځای ذکر وکړو نو لکه ذهن کې داسې شته دی که نه بس هغه په چړۍ به ناست یا هغه شانتې دغه له روزي سړی علب خان به تا ته ما مخکې ویلې چې ما په تنګي تحصیل کې مزدوریانې کړي دي موږ مزدورکاره خلک یي ما ته د تحصیلي تنګي د مشکلاتو که ما درته راپنډ کړو نو د سبا دې ټیمه پورې دا نه ختمېږي په تنګي کې خاص د تنګي په تحصیل بازار کې د اوبو د صفایي د اوبو د پاکو اوبو غټه مسله ده ټولې نلکې ټولې پیپونه سوري دي هغې کې لهې راځي ټولې بیمارۍ د هغې نه پیلاو شولې خلک بیمار دي اوبه نشته د څښلو په تنګي کې په تنګي کې به موږ لایټ لګو په روډونو د پاسه دا یو غټه مسله ده دا به موږ کوو انشاءالله بل د تنګي چې کومه ټیمې ده کومه کمیټي ده دا به موږ نورو وړو بازارونو ته مثال میرآباد شو هریچن شو مندڼۍ شو جیندې شو د دې تحصیل چې کوم بازارونه دي دې ته به دا موږ وسیح کوو او دا به خورو انشاءالله او د دې په نیر باندې سیډوال دی دا زموږ په منشور کې دي انشاءالله او دا به کوشش کوو که موږ له الله مقرره کړله نو په هغې باندې اوسپنې لګولي دي نو مخکې خو به چې سړی پرېوتو نو یا به ډایرکټ لاړی نیر ته به پرېوتو او یا به روغ یا به زه وفات شو خلکو به ګاډې راویستو اوس خو چې اوسپنې ته ولګي نو نیر ته کو لاړی کو لا نړې په هغه ځای به مړي نو دغه ناقصه کار شوی دی سوالونه ډېر دي سوالونه ډېر زیات او زما هم ډېر زیات دي چې زه مو کم که نه خو یو روژه هم ده او ډېر خلک درته ولاړم دي په دې روژه کې کوم مصروفیات دي ستاسو نو ستاسو ډېره مننه کوم چې وخت هم راکړه انشاءالله بیا به راځو بیا به راځو قوم ته څه پیغام ورکوئ علب خان به ستاسو د کیمرې په وساتت ستاسو د چینل په وساتت قام له دا دعوت ورکوم او دا ورته خواست کوم جزانه سوال ورته کوم چې دا خپل حق په دې مداریانو باندې مه خورئ په دې ټیک ټاکرانو باندې مه خورئ موږ یو عام خلک یو د دې ولس بچي د دې خاورې بچي انشاءالله د خپله جیبه به چې څنګه په کورسۍ کېناستم د سبا نه به دا ته په ریکارډ وساته تاسو به راځئ او د سبا نه به په ټول تحصیل کې په هر یو یونین کونسل کې زه خپل فنډ جاري کوم هغه زما او زما ایمان او زه به تاسو سره مې دا وعده ده چې دا خپله جیبه د خپله جیبه به د سبا نه انشاءالله چې زه په کورسۍ کېنم او زه خدای کامیاب کړم د سبا نه به زه خپل فنډ جاري کوم هغې کې خو دا 3 کناله ځمکه او دا 3 کناله ځمکه ده دا به زه په دې سکول جوړوم انشاءالله په هغې کې به یتیم
د دې علاقې غریب د ټول تحصیلي تنګي یوازې دا نه چې شمالي اشنغر دې باندې موږ سلاګانې کړي دي دلته موږ سره ښه ټیچران راځي موږ په پاټۍ کې ښه ملګري دي هغوی ما له دا مشوره راکړې چې دلته به یو فلاحي سکول جوړوي انشاءالله او به د دې ټول تحصیلي تنګي د دې ټول غریب ولس انشاءالله. او بله دا خبره ده چې زه د قام ته سوال کوم چې په ټیک ټاکرانو په دې ډوزمارو باندې دوکه نه شي او دا اوس خپل مه ضایع کوئ. ګرانو کتونکو د فرمانلي صاحب دا اخرنۍ خبره به زه کوټ کړم چې موږ کې شعور کم دی شعور راکې زیات دی. نن سبا موږ څه پسې ګرځو په ټیک ټاک چغې سوري او چې څونه ښه ډوزې ویستې شي څونه ښه ډوزې بس ستا کامیابي ده. دویمه خبره وکړه چې چا سره د قام غم او چا سره د ځان غم هم واضحه شوه. درېیمه خبره وکړه چې سرکاري مشینرۍ بې دریغه استعمال روان دی. څلورمه خبره وکړه خو موږ چېرې په جنرال الیکشن کې اتحاد نه وی کړی زمونږ نه به غټ اوټ دې علاقه کې نه ضایع کېده. په دې علاقه کې دوی د وړوکي نه زیات غټ اخیستی دی چونکې غټ دلته کس راغلی نه دی کمپاین خو ټول د دوی خلک په دې پوهېدل نه نو دا یاره ځان سره ساتئ چې کله په جنرال الیکشن کې دوی وړوکي غټ اوټ اخیستی په دې علاقه کې نو دا یو اوټو خو بس خلکو له چې مخې له لاټین ورغلی دی نو خو هغه غټه وړوکي ته نه دي کتلې. ګرانو کتونکو نو ډېر سوالونه پاتې دي فرمانلي سره به کوم پروګرام ډېر زیات اوږدېږي زموږ دا دروازې ټولو لپاره کولو دي خو قام پرستي وي مننه خوشحاله